الله الرحمن الرحیم. نن من یو داسې ځوان سره ناست یو چې د خپلې خورې په مینې اظهار هغه په دې طریقه باندې کړی دی چې د یوم ازادۍ په خوشحالۍ کې هغه د 13 اګست پر ورځ باندې په نننۍ ورځ باندې چې کوم دی هغه د مردان څونه خلک دي د هغې دغه دپاره هغه په موټرسایکل کې فری سروس او هر قسمه مرمت چې کوم دی هغه د یوم ازادۍ په خوشحالۍ کې هغه فری کوي. د ده دا سوچ څنګه راغی او دا چې کوم دی په کومه جذبه باندې داسې کوي هغې حوالې سره موږ دله راځو. دی به موږ سره خپل تعارف وکړي، خپل نوم به راته وي او خپل دغه به راته وي. تاسو اول موږ ته دا ووایئ چې ستاسو دا جذبه ستاسو دا سوچ څنګه راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم علمګیر دی او زه چې مردان اوسېدونکی یم. لکه څنګه تاسو وګورئ ملټي نیشنل کمپنۍ غټې غټې کمپنۍ هغوی څه ناسته داسې یو آفر کمپنیانې راوباسي چې د 14 اګست په ورځ باندې زمونږ دا آفر دی 50% ډسکاونټ دی. څوک لکه مختلف ډفرنټس دغه ورکوي که نه پیکیجونه. نو زما هم دا خپل یو سوچ راغی میل موږ هم بس یو وړه غونته کې کمپنۍ ورته نه چلی ورکوټ یې غونته کې دوکان دی. نو میل موږ به هم خپل جذبه او د خپل ملک سره د محبت دپاره موږ داسې یو سوچ وکړو چې زموږ څومره 14 اګست چې نو هغه د جمعې په ورځ راځي، خو د جمعې په ورځ بیا ډېر مصروفیات دي د خلکو. نو موږ دا 13 اګست چې دا موږ سلیکټ کړو او په دې 14 اګست د جشن ازادۍ چې کومه خوشحالي ده نو دې دپاره موږ دا سروس ورکړو چې 13 اګست باندې زمونږ چې څومره کسټمر راځي د هغوی چې څومره کار راځي څومره سروس وي هغه موږ د خپل طرف هغوی د جشن ازادۍ خوشحالۍ باره کې موږ ټول فری کوو. تاسو موږ ته خپل نوم او خپل دکان نوم او تفصیلات هم د خپلو کتونکو سره شیر کړئ. زما نوم خو تاسو ته مې زما علمګیر نوم دی او په مردان اوسېدونکی یم او د زین آټوس چې کوم دی د هغې اونر یم او دا په کینال روډ باندې دی او بس موږ دلته پاتې کېږو، دلته هم دا روزګار دی. ستاسو چې کوم دی نجي زندګۍ طرف ته راځو، تاسو چې کوم دی نو واده کړی دی یا ستاسو چې کوم دی نو څه دغه دی؟ دا په 2008-9 کې ما میټریک وکړو. هغې نه پس چې بیا زه د کاروباري شعبې ته راووتم د موټرسایکلو. هغې نه پس دا 11-12 کاله وشو بس دې سره دغه یو او الحمدلله واده مې کړی دی، 2 بچي مې هم دي او بس دلته لګیا یو کار کوو. او ستاسو لکه دا چې کوم تاسو آفر ورکړی د مردان خلکو له چې تاسو چې کوم دی د په دې ورځ باندې څونه کار راځي او تاسو د خپل طرفه یوم ازادۍ په خوشحالۍ کې فری کوئ، نو ستاسو خپل شاته حیثیت خانداني تاسو دا خرچ کوئ، تاسو له آیا دا د اجازت ترکوي ستاسو معاشي حالت؟ نو زمونږ معاشي حالات خو بس الحمدلله گزاره کوي، خو بس خپل ځان ته مو کتل بس دغه ځان مطابق هم فیصله وکړه او دغه فیصلې په روشنۍ کې موږ بیا دا آفر ورکوله. دا آفر دا چې تاسو موټرسایکل کې مرمت کوئ دا به څه قسمه خلکو کوي؟ په دې کې تاسو داسې تقسیم کړي چې یاره دې کې به غریبو خلکو له بېوسو له که نه هر څوک چې موټرسایکل راولي هغې له پکې مرمت کوئ؟ دې کې داسې نشته، دې کې زمونږ اقلیتي هم راتلی شي، په دې کې غریب هم راتلی شي، په دې کې مالدار هم راتلی شي. موږ دا آفر ورکړی دی. په دې کې بیا زمونږ دا نشته چې دا مالدار دی، دا غریب دی، دا هندو دی، دا سیک دی، دا عیسائی دی. لکه په دې کې څه داسې معنیات نشته چې موږ ووایو چې نه دله نه کوو. نه ټول به نن چې څومره خلک راځي موږ به ټول هغوی له چې څومره سروس دی هغه ټول به موږ دوی له فري ورکړو.